وایي چې کله په دې مکه کې په دې مسلمانانو باندې د تکلیفونو ډېر زیات شو که نه د حد نه زیات شو د برداشته ووتل نو نبي علیه الصلاة والسلام خپلو صحابو ته وویل ای زما صحابه کرامو د مکې نه وځئ لاړ شئ د مکې نه وځئ چېرته وځئ دا خلک تاسو په آرام سره نه پرېږدي نو صحابه کرامو دا 11 سړي او 15 ښځې وي 11 سړي او 15 ښځې دا څه نومونه هم دي خو به هر حال چې نومونه اخلم بیا ټایم پې دغه کېږي نو 11 سړي او 15 ښځې دوی د مکې مکرمې نه هجرت وکړو لاړو حبشې ته لاړو هلته کې پاتې کېدل بیا پکې دا خبره غالبا دوی د رجب په میاشت کې تلي غالبا چې دا میاشت د رجب ده یا د روانه غالبا د رجب ده لږې ورځې ته پاتې دي غالبا نو په رجب په میاشت کې تلي وو او بیا د شوال په میاشت کې واپس رالو شوال د وړوکي اختر میاشت ته ویلی شي د وړوکي اختر په میاشت کې بیا راله دوی دومره وخت هلته په حبشه کې ویستو او بیا راله ولي ځکه هلته کې دا خبر خور شو وی مکې مکرمې خلکو ایمان راوړی دی د مکې مکرمې خلکو ټولو سره راوړی دی ایمان راوړی په نبي علیه السلام نو دوی وی چې ایمان یې راوړی بیا خو به موږ له تکلیفونه نه راکړي بیا موږ په حبشه کې څه ګور خپل کلي ته ولیږو نو چې مکې مکرمې ته واپس راله او رانږدې شو بار د بار ورته خبر وشو چې دا خبر دروغ دی خلکو ایمان نه دی راوړی نو دغه ځای کې دوی ډېر په پریشانۍ کې مبتلا شو چې موږ خو د حبشې نه مرالو اوس څه وکړو نو بیا بعضې صحابه کرامو د بعضې کسانو پناه واخیسته او بعضې پټ پاتې شو نو حبشې ته 2 هجرته شوي دي اول هجرت کې 11 سړي او 15 ښځې وي 11 سړي او 15 ښځې بیا دویم هجرت هم حبشې ته شوی دویم هجرت په هغې کې تقریبا 80 کسانو ټول 80 کسانو دویم هجرت هم نو حبشې ته 2 هجرته شوي دي د دویم هجرت کې بیا کسان لږ زیات 80 کسانو دې کې هم ډېر شي صحابه کرامو دا چې کله په مکه مکرمه کې په صحابه کرامو باندې تکلیفونه ډېر زیات شو که نه د دوی بیا د مکې مکرمې نه هجرت وکړه لاړه حبشې ته نو چې کله دلته کې مکه کې دا خبر خور شو چې کوم مسلمانان حبشې ته تللي دي هغه بادشاه ډېر عزت کوي او هلته هغوی خپل عبادت کله کوي ښه په ازادې طریقې سره کوي نو دلته کې په مکه کې بیا په دوی باندې وخت نه تېرېدو نو د مکې 2 تنو د هغې یو نوم عمر بن عاص او د دویم نوم عبدالله بن ابي ربیعه عمر بن عاص عبدالله بن ربیعه دا د مکې کافرانو په مشورې سره ولېږل وی تاسو لاړ شئ حبشې ته ټیک شو او هلته د هغې بادشاه ته خبره وکړه چې دا کسان موږ ته واپس کړي نو دوی چې تلل د ځان سره ډېرې تحفې او ډالۍ واغستې او چې څنګه حبشې ته ورسېدل که نه نو د حبشې د نجاشي بادشاه چې کم نږدې خلک وو که نه دا تحفې هغوی ته ورکړي وزیرانو ته دا تحفې ورکړي هغه په پول اعتماد کې واغستل او تاسو به بادشاه غوړې په دې خبره مطمئن کوئ چې زمونږ د ملګري زمونږ سره پرېږدي خو چې ګورې ځان خواته یې نه غواړي په دې خبره به تاسو زور کوئ چې نبی علیه السلام دا مسلمانان دا نجاشي بادشاه دا مسلمانان نه غواړي ګورې چې بار د بار یې زمونږ سره ملګري کړي د دې خبرې نه یېرېدل چې دا مسلمانان دته مخامخ شي ولې یېرېدل ځکه هغې ته پته وه چې کو صحابه کرام نجاشي بادشاه ته مخامخ شو د هغې په ژبو کې الله داسې اثر ایښی دی چې بیا به د نجاشي بادشاه سر هم اوچت نه کړي خو چې د دوی خبرې وانه اوري بار د بار یې زموږ سره څه کړي ملګري کړي دا وزیران یې ټول په اعتماد کې واخیستل هغې ورته تاسو بې فکره شئ دغه شان به یې در سره لیږي دا وزیران رالو او نجاشي بادشاه ته یې وي د مکې نه څه خلک را تښتېدلی دی او دا 2 مشران پسې راغلي او خپل خلک بیایي نو نجاشي بادشاه ورته وي ولې ستاسو د مکې نه ولې راغلي څه چل شوی دی وی زمونږ مذهب یې پرېښی زمونږ دین یې پرېښی دی نو کوم دین ته تللی دي نو نجاشي بادشاه ته وي ستا دین ته نه دی راغلی ځکه نجاشي بادشاه په خپله عیسایي و که نه وی نه ستا دین ته راغلی او هم زمونږ دین یې پرېښی ځان له یې نوی دین ایجاد کړی تا ته دلته فساد جوړوي په حبشه کې زمونږ سره ملګري کا نجاشي بادشاه ورته وي یاره صحیح ده ماله یې راوغواړئ زه ترې لږ تپوسونه وکړم دی به تاسو سره ملګري کړم وزیرانو ته وي نه حضرت د هغوی سره راغواړئ خو دوی سره ملګري که که نه نجاشي بادشاه له په دې غوسه ورله وی کوم خلک چې راغلي زما ملک ته
زما سره پناه اغوستې ده زه د هغې موقف د اورېدو نه بغیر هغه تاسو سره ملګري کړم ما دې د هغې خبره نه اورېدله تاسو سره د داسې ملګري کړم ضرور به یې ما له دې ځای ته راولی ضرور به یې ما له دې ځای ته راولی وی صحیح ده نو صحابه کرامو پسې کس ولیږو وی تاسو نجاشي بادشاه خپل دربار ته غواړي خپل دربار ته غواړي اوس کوم صحابه کرام چې هلته هغوی ته خو پته لګېدل چې موږ پسې مکې نه دا دوه تنه راغلي دي نو چې کله د نجاشي بادشاه دربار ته راتلی که نه نو په یره یو بل سره یې پټې پټې خبرې کولې چې د نجاشي په دربار کې به موږ وایو څه ځکه چې په خپله عیسایي دی مسلمان خو نه دی موږ به هلته کمې خبرې کوو څه به وایو آخر کې په دې خبره اتفاق وشو وي موږ به هغه وایو چې کوم موږ ته نبي علیه السلام ویلي بس چې څه کېږي کېږي دی به موږ پروا نه کوو چې موږ ته نبي علیه السلام کمې خبرې کړې هغه به موږ د نجاشي په دربار کې کوو وي دا به کوي څوک د دې دپاره جعفر رضی الله تعالی وټاکو وي دا خبرې به جعفر رضی الله تعالی کوي مسلمانان چې د نجاشي بادشاه دربار ته رادننه شو ګیر چاپېره وزیران ناست دي ټوله دغه دوه کم د مشرکین مکه چې دوه تنه مشران راغلي دوی هم ناست دي دوی چې څنګه د نجاشي بادشاه دربار ته رادننه شو که نه په شریکه وي السلام علیکم سلام یې ور واچو چې سلام یې ور واچو دوی نجاشي بادشاه ته سجده ونه کړه عادت د هغې دا و چې هغوی به خپل بادشاه ته سجده کوله نو ګیر چاپېره چې کوم وزیرانو په هغوی دا خبره ډېره ګرانه پرېوته چې دا خو ډېر بې ادبه دي ګوره بادشاه ته یې سجده ونه کړله نجاشي بادشاه ورته وی دا کومه کلمه چې تاسو وویله دا تاسو ته چا ویلي ده چې دا وایې السلام علیکم وی دا موږ ته زموږ پیغمبر ویلي دي صلی الله علیه وسلم موږ ته وی چې د یو بل سره میلاویږئ هم په یو بل سلام اچوئ او دا کلمه به الله تبارک وتعالی د طرف نه په تاسو په جنت باندې هم وي په جنت کې هم د الله د طرف نه په تاسو باندې سلام وي او په جنت کې چې مسلمانان د یو بل سره میلاویږي نو کلمه به یې څه وي السلام علیکم دا موږ ته نبي علیه السلام ویلي وی ښه بعضې روایتو کې راځي وي د وزیرانو ورته وویل چې تاسو د بادشاه ته دا سجده ولې ونه کړه او بعضې روایتو کې راځي چې د نجاشي بادشاه ته په خپله وي چې تاسو ماته سجده ولې ونه کړه وي دا سجده خو ولې ونه کړه وي زموږ پیغمبر موږ ته ویلي چې د الله نه ما سوا به بل چاته سجده نه کوئ د الله نه ما سوا بل چاته به سجده دا موږ ته زموږ پیغمبر ویلي دي بس وی ښه وی تاسو په عیسایت باندې یئ جعفر رضی الله عنه ته ویل وینا وی په بت پرستۍ باندې یئ وینا نو وی ویل څه غواړئ چې نه په بت پرستۍ یئ نه په عیسایت تاسو په کم مذهب یې په کم دین یې څه ویل غواړئ جعفر رضی الله تعالی عنه تقریر شروع ایها الملک اے بادشاہ وی مونږ ډیر جاهل او نادان خلک مونږ به د بوتانو عبادت کو په مونږ کې قسمه قسم بې حیایي وي مونږ به خپلولۍ پرې کولې مونږ به د ګاونډیانو سره بدسلوکي کوله په مونږ کې چې کم زورورو د هغه چلیده او په هغه په کمزورو باندې ظلم کو مونږ داسې خلکو مونږ به د یتیم مال خوړو مونږ به د کونډو د رنډو مالونه خوړل په مونږ کې زناګانې عام وي په مونږ کې شراب عام و په مونږ کې بې حیایي عامه وه په مخ د ځمکه داسې ګناه نه وه چې په مونږ کې وینه وه هر قسمه ګناه کې مونږ مبتلا وو ښه وی بیا په مونږ کې یو سړی راغی چې هغه د نسب په اعتبار سره هم ډېر اوچت دی هغه په مونږ کې په امین او په صادق سره مشهور دی هغه راغی هغه د پیغمبرۍ دعوه وکړله ښه وي چې د پیغمبرۍ دعوه وکړه د کلمه څه وه د خبره څه وه وي د خبره دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ ته دا خبره کړې ده چې د الله نه ما سوا د بل چا به بندګي نه کوئ صرف د یو رب بندګي به کوئ مونږ ته دا خبره کوي مونږ ته دا وایي مونځ کوئ حج کوئ زکات ورکوئ روجې نیسئ د خپلوانو سره خپلولي پالئ بې حیایي مه کوئ شراب مه څښئ کنځل مه کوئ مونږ ته دا تعلیم راکئ وی ښه دا خبرې درته کوي وی او دا خبرې ته کوي او وی قسم په الله کو زه تاسو د حبشې نه بار کم قسم په الله کو زه تاسو د حبشې نه بار کم زه تاسو د حبشې نه نشم ایستلی
حدیث مبارک راځي روایت کې راځي او چې کله جعفر رضی الله تعالی تقریر کو کنه وې د نجاشي بادشاہ د اوخ کې را روان یو په دې ګیره داسې بيدلې دا اوخ کې را روان په دې ګیره بيدلې ګوره دین خو یو معلومه دا شو چې د نجاشي بادشاہ سوا ګیره و نجاشي بادشاہ سوا ګیره و ګوره عیسایو پخپله وخو سوا ګیره و دیو جن علماء لیکلي دي دا ګیره د تمام پیغمبرانو سنت دا د یو پیغمبر سنت نه دی ښا په مخ د ځمکه چې څومره پیغمبران تیر شوي د هغوی ټولو ګیرې وي څومره صحابه کرام چې دي د هغوی ټولو ګیرې وي په تاریخ کې به څوک داسې ثابت نه کوي چې د الله لوی ولی تیر شوی وي او د هغې ګیره نه وي په تاریخ کې به دا ثابت نه کوي چې یو بزرګ یو نیکمل انسان تیر شوی او د هغه ګیره نه وه دا ګیره د تمامو نیکانو صلحو صحابه کرامو د تمامو پیغمبرانو دا سنت دی د نجاشي بادشاہ د اوخ کې را روان و داسې په دې ګیره باندې راغلی او زما صفا اعلان دا دی چې دا زه تاسو ته نه حواله کوم تاسو ته نه حواله کوم چې کله دوی د عمرو بن عاص او د عبدالله بن ربیعه ناکامه شو که نه راووتل دا را سره د بادشاه چلو کو موږ خو په خپل میشن کې ناکامه شو نو د عمرو بن عاص یو خبره وکړه وی قسم په الله زه به نجاشي بادشاه ته داسې خبره وکړم داسې خبره که نه چې په دې کې به یوم پرېنږدي ټول به دلته کې ووجنې وي ټول به وجنې د عبدالله بن ربیعه ورته وي داسې مه کوه داسې مه کوه ځکه چې دا زمونږ رشته دار دي خیر ده که زمونږ نه راتښتېدلي دي خو زمونږ رشته دار دي ټول دلته ولې وجنې پې نو عمرو بن عاص وی قسم په الله چې وجنې مې پې نه وي نو پرېږدم نه وي ته به هغه ته څه وایي دا په ما پرېږده دې د نجاشي بادشاه له راغې وی دا کم خلک چې دلته راغلي که نه وي دوی د عیسی علیه السلام متعلق چې کومه نظریه لري هغه ډېره ګستاخه نظریه ده وی دوی د عیسی علیه السلام ډېره غټه ګستاخي کوي نجاشي بادشاه وي ښه خو په خپله عیسایي که نه وي ښه عیسی علیه السلام متعلق دوی ګستاخي کوي او سبا بیا راغوښتل چې بیا راغوښتل بیا صحابه کرام چې راتله یېرېده چې اوس به څه وایو اوس به د عیسی علیه السلام متعلق موږ دته وایو څه دا خو په خپله عیسایي دی جعفر طیار رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله زبم هغه خبر د عیسی علیه السلام متعلق کوم چې نبی علیه السلام مونږ ته کړی ده اخ به کوم د ځان څخه خبرې نشو کولی چې راغلو بیا ته نجاشي بادشاه تپوس کوي وایي د عیسی علیه السلام متعلق تاسو څه وایي د عیسی علیه السلام متعلق ستاسو څه نظریه ده جعفر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زمونږ دا نظریه ده چې هغه د الله بنده او د الله رسول دی د دې نه اخوا هېڅ شی نه دی د الله بنده دی او د الله رښتینی پیغمبر او رسول دی دې نه پخوا نور عقیده زمونږ نشته اوس دا خبره چې وکړه ګیر چاپېره خلک داسې برن شو چې عیسی علیه السلام ته بنده وي دا خو ګستاخي وکړه نجاشي بادشاه داسې ځمکې ته ټیټ شو داسې یو پرکې یې راواغست داسې یو زره غونتی داسې یو ډکې غونتی راواغست او داسې اوچت شو وی قسم په الله کومه خبره چې دوی وکړه که نه وی عیسی علیه السلام د هغه دې خبرې نه په اخوا دومره حیثیت نور نه لري دکه خبر ده چې د الله رښتینی پیغمبر دی عیسی علیه السلام خو د الله بنده دی الله نه دی دکه خبره ده خلک داسې وران شو چې دا دې لاسه وایي نجاشي بادشاه ورته وایي ستاسو په تندو زه پوهېږم خو دکه نظریه صحیح نظریه ده د عیسی علیه السلام متعلق بیا چې کله مدینه منوره فتح شو که نه او دوی راتلل دوی بیا د حبشې نه واپس هجرت کو مدینې منورې ته پته ولګېده چې مسلمانان لاړو مدینې منورې ته نو دوی د حبشې نه را روان شو چې راتله د نجاشي بادشاه ورله ډېر شه تحفې ورکړې د لارې خرچه یې ورلم ورکړه د لارې خرچه او خپل یو کس یې ورسره هم ولېږو او نجاشي بادشاه نه چې دوی رخصتېده که نه وی خپل پیغمبر ته ووایئ چې نجاشي بادشاه هم وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وی هغه ته به دا خبر ورکړئ دا کوم قاصد سی سره کنه دوی را روانو مدینه منورې ته چرالو مدینه منورې ته نبی علیه السلام چې د حبشې دا وفد ولید کنه او دا جعفر رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیه السلام دومره خوشاله شو چې نبی علیه السلام د خوشحالۍ صحت نه داسې د خپل صحابه کرامو ته خوشالېدو سخت ورته خوشالېده نبی علیه السلام چرالو نبی علیه السلام ته هغه کوم قاصد چې ورسره هغه ورسره هم راغو نبی علیه السلام ته جعفر رضی الله تعالی فرمایل وی مونږ چې راتلو که نه
نو نجاشي بادشاه وی چې خپل پیغمبر ته ووایي چې نجاشي وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ورته ووایي. نبی رسول چې دا خبره واورېده که نه ډایرکټ پاسېد سمدستي پاسېدو او داسې وکړو او 2 رکعاته نفل یې وکړو او چې 2 رکعاته نفل وکړو لاس یې اوچت کړو وی اللهم اغفر للنجاشي الله ته بخښنه وکړې نجاشي ته الله ته بخښنه وکړې نجاشي ته. نبی رسول الله دعا غواړي تمام صحابه کرام پرې څه وي آمین وي. بیا چې کله نجاشي بادشاه وفات شو که نه نجاشي بادشاه وفات شو نو دوی خو په حبشه کې وفات شو هلته خو مسلمانان وو نه خو ټول عیسایان نو نبی علیه السلام د غیبانه جنازه بیا کړې ده او په کوم ځای کې کړې وه د مسجد نبوي نه چې راوځي که نه ګیټ نمبر خو رانه هېر دی هلته کې 2 واړه مسجدونه دي یو مسجد ابوبکر دی یو مسجد عمامه دی. دا د مسجد نبوي سره بالکل دا ګیټ خواته دا 2 مسجدونه دي خو 5 وخته مونځ پکې نه کېږي خیال خو کړی دغه 2 مسجدونه دي. دا مسجد عمامه دی په دغه کې ځای باندې نبی علیه السلام د نجاشي بادشاه غیبانه جنازه کړې په دې مسجد عمامه په دې ځای باندې هلته چې لاړ شي دغه مسجدونه دواړه قایم دي هلته کې په دغه کې ځای باندې نبی اسلام بیا د غیبانه جنازه وکړله. خو روایتو کې راځي وایي دا د نبی اسلام معجزه وه چې د نجاشي دا لاش نبی علیه السلام ته مخې ته حاضر کړی شوی نبی علیه السلام پې جنازه وکړه ځکه وایي هلته کې مسلمانان نشته دی. نبی علیه السلام وفرمیل پاسه په خپل رور نجاشي باندې څه وکړئ جنازه وکړئ. نو حبشې ته 2 هجرته د مسلمانانو شوي دي. څو هجرته 2 هجرته شوي دي حبشې ته د مسلمانانو او بیا پس د هغې نه مدینې منورې ته راغلي دي. داسې ښایسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د ګنټې د نشان سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي په ډیلي بیس باندې او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ. والسلام ډېره مننه.